او چې کوم نظام ما وایو اسلام نو هغه اسلام مې ساو د پاره خوښ کو. لہذا اوس دا پیغام دا به د پیغمبران نه رسي بلکې دا به اوس د دې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت به دا پیغام خلکو ته رسي. اوس دا امت څوک دی؟ دا ته او زه یم. پخوا ابوبکر او عمر یادېدل رضی الله تعالی عنهم. د هغې نه وروسته ابو حنیفه او مالک او شافعي او احمد ابن حنبل هغه یادېدل رحمهم الله تعالی علیه. د هغې نه وروسته را د تېرې صدۍ کې سید ابوالعلا مودودي، اشرف علي تھانوي، عبدالوهاب نجدي، دغه شانې عبدالکریم زیدان، دغه شانې عمر تلمساني او د هغې سره د سید قطب او د حسن البنا په شانې داسې خلک یادېدل. خو اوس به انشاءالله د دې خپل زوړ مشرانو سره به موږ خپل تعارف خپل نسبت به جوړو. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګري ابوبکر په لار بزو. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د ملګرو ابو حنیفه او شافعي او احمد او رحمهم الله تعالی علیهم اجمعین د هغې په لار باندې بزو. د هغې نه وروسته چې بیا کوم مونږ نیکان خلک وینو علماو، سید ابوالعلا مودودي رحمت الله علیه، عمر تلمساني رحمت الله علیه، عبدالکریم زیدان رحمت الله علیه، یوسف القرضاوي رحمت الله علیه، دغه شانې شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه، مولانا قاسم نانوتوي چې کوم مونږ وینو مونږ په هغې لار باندې د تلو دپاره په دې بنیاد باندې چې مونږ د قرآن سره وتړلی شو. او قرآن هغه پیغام دی چې د اسلام دپاره یو لیکلی دستور الله تعالی راوړی دی او چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکاو. اخري خبره کوم، اخري خبره هغه درې ټکي مې درته وویې چې دا اسلام یو جامع دین دی. په دې کې داسې نشته چې یوه خبره پکې شته او بله نشته. دا په یونیورسټۍ کې یو طالب علم لکه یو طالب علم و پکې استاذ یې اکثر د بعضې استادان یې د ما په شان داسې رضانه ډېر متاثري. نو هغه د شاګردانو په مخ کې ویل که دا قرآن کې تاسو وایه چې د هر شي علاج دی پکې. نو د هغه د سر داسې گنجی و، زمونږ دا سر هم دلې روان شو، سر یې گنجی و. نو هغه استاد ورته وویې زما د گنجي سر علاج په قرآن کې شته؟ یو چې تکړه غوندې هلک و، مذوب غوندې ناست و. نو هغه وی او جي ما پکې لیدلی. ویل په کوم ځای کې دی؟ نو هغه ورته وی په قرآن کې راځي چې والذي خبث لا یخرج الا نکدا. کومه خاوره چې کومه ځمکه چې شړی په هغې باندې بوټي نه راخېږي. نو ستا راچت بره خراب دی نو ځکه بې بوټي نه راخېږي. پوه شوې په خبره باندې؟ نو په دې وجه باندې قرآن د هر شي علاج دی. نو هغه ټول د مرضونو علاج الله تبارک وتعالی قرآن موږ او تاسو ته راولېږه. نو په دې بنیاد باندې اوس زما استاد ذمهواري ده چې الله تعالی وایي کنتم خیر امة اخرجت للناس. تاسو دا خلک هغه خلک یې چې تاسو به انسانانو رهنمایي کوئ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. خلک به د ګناه نه منع کوئ او د نیکۍ په لار باندې به څه کوئ؟ روانوئ به. موږ او تاسو به دا ذمهداري پوره کوو. چې دا ذمهداري پوره کوو نو اخري خبره دا کوو چې د پیغمبر اخري زمانه کې راغی او د هغه متعلق الله تعالی وایي کامل ته یې جامع دعوت مې درله درکړه او دغه شان د ټول علم دپاره مې یو رهنما او یو بهترین نمونه وګرځولې او ما ورته د هغه امتیان یو او ما ورته الله تعالی وایي تاسو اوس هغه بهترین امت یې دا کار به تاسو کوئ. زما اوس په ذهن کې به یو سوال راشي او دا زما اوس په ذهن کې نه دا د ګندو خلکو په ذهنونو کې دا سوال راغلی او په مخه پکې راځي. هغوی وایي د بل پیغمبر راتلل څه ګناه خو نه دی یار، بل پیغمبر دیم راشي کنه چې موږ 1,40,000 منو نو بل دیم پکې راشي. نو پر لاهور کې یو قایدیان نوم یو دی په هغې کې یو غوی غوندې کې راپاڅېدو. نو هغه په لاهور کې نه دی، اوس په لاهور کې مرکز دی هندوستان کې دی. نو هغه راپاڅېدو اول ملا و، خلکو به ورته مولي صاحب وایو او ښه قابل سړی و، علم خو کله کله د قابلیت هم په سړي باندې داسې پورته شي. نو هغه بیا په آخر کې ویل که چې بل پیغمبر ته دغه کوم نو زه د پیغمبرۍ دا ولې نه کوم، نو ځان ته پیغمبر ووایو. نو خلکو ورته ویل که ته څنګه پیغمبر یا پیغمبر علیه السلام خو وایي چې دا آخري پیغمبر یم، زما نه وروسته بل پیغمبر نه راځي. الله ورته وایي چې تا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی. نو ده به ویل اصل کې د الله چې ویلي چې دا آخري دی نو آخري مطلب دا دی چې د ده په شانې بنئ، زه د هغه نه ښکته یم خو پیغمبر یم. خپل مختلف مثالونه یې ورکول. نو چې کله په هر څه باندې ونه شو نو بیا به ویل زه د عیسی علیه السلام یم، کله به بیا زه امام مهدي یم. خو زما استاد د کشرانو ذهنونه یې خو ګنده کړه. نو چې هغه کشرانو ذهنونه ګنده شو نو زموږ په یونیورسټۍ کې، زموږ په کالجونو کې، زموږ په عام سوسایټۍ کې د هغه ملګري ښه ډېر شی پیدا شو او په دونه لوی تعداد کې پیدا شو چې د هغه ځای زمانې چې کوم انګریزانو هغوی د هغه سرپرستي وکړه او د هغه سرپرستي په دې انداز باندې وکړه چې باقاعده هغه له پروټوکول، سرکاري پروټوکول یې وله ورکړو
او داسې پاسپورټونه ولا ورکړ چې برطانیې ته او یورپ ته هغې ته موت نه شو تللی په اسانه باندې هغې ورته په اسانه باندې دي دا د دې لپاره چې د مسلمانانو نه خپله اصل عقیده چې ده هغه تیره کړي نو زما اوسته عقیده دا ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی د هغه نه وروسته به هېڅ پیغمبر نه به راځي ولې به نه راځي په دې ټکي خبره کوو ځکه به نه راځي چې پخوا به پیغمبر راتو نو بل پیغمبر نه بل ځای نه به نه خبر په کراچۍ کې چې به کوم پیغمبر فرض کا نو د کوستان هغې ته به پته نه وه نو الله تعالی به دلته بل پیغمبر راولېږو هلته به یو پیغمبر و تاسو به یې داسې چېرته شوي ده د به درته ویم او ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې پیغمبر و او د هغې نه دې خوا اوس چې اردن نومې علاقه د پای کې لوط علیه السلام پیغمبر و دواړه پیغمبران دي دغه شانې په یو وخت کې یحیی علیه السلام هم پیغمبر دی لږې ورځې بعد پسې عیسی علیه السلام هم پیغمبر دی اگر چې علاقه یوه ده دغه شانې خوا کې ورسره زکریا علیه السلام دا ټولې خبرې چې ذهن ته راواچې نو وایه پخوا به خلک د یو بل نه لرې وو نو چې لرې وو د هغې په وجه بل ځای کې به پیغمبر ضرورت یو دا وجه وه دویمه وجه دا وه چې یو پیغمبر به کله تیر شو نو د خلکو نه به بیا هغه خبره یېره شو لکه ستاسو د کرونا نه مخکې تاسو چې کوم سوال وقاص صاحب یاد کړی نو هغه درته اوس چې سکول نه وروسته